السلام علیکم ملګرو. دا په دې شیشو کې نه سبا ډېر دوکې راوتي دي. نو دا یو شیشه د طریقه ته هم دغسې هاره یوه ده. نو په دې کې دا یو سټیکر او په دې سټیکر باندې نمبر یا قد دغه دی، خو دا شا طرف ته دی. دغه نمبر دی، دغه دا اوږد نمبر چې دی 12 انچي دی. خو دا سټیکر ته داسې کوئ په نوک باندې به راځي دی په نوک راځي. حالانکې دا اورنجل شیشه خو سټیکر یې په نوک راځي. اوس دا سټیکر به هر ځای به درېږي، خو د دې سټیکر نمبر او مخې ته چې کوم اوریجنل معلومیږي هغه دا نمبر دی. دا زه علمه دغه د شیشې شا وه او دا د شیشې مخه ده. نو په دې کې دې ګوټ طرف ته لاندې دغه ځای کې دا دی، دا نمبر دی، دا اقا نمبر دی، اقا 12 نمبر دی. خو تاسو وګورئ هغه سټیکر په ګوتو راتو په دې نوک باندې دا په نوک نه راځي. دا په دې ګلاس کې په دې شیشه کې دننه دی، دا نمبر دی، اقا نمبر دی. تاسو داسې کوئ. اوس دغه خیمې دغه نمبر دی. اوس اقا شاته هم دغه نمبر دی. دا وګورئ، خو دا د شیشې شا ده، بیک سایډ دی. دې کې دا دی خو دا سټیکر چې کوم دی په نوک راځي، راولاړېږي. که ته یې راولاړی نه راسېږي. دا په 50 روپۍ جوړېږي دا سټیکر. نو ځکه د دې وجې نه تاسو به دا مهرباني کوئ چې هغه نمبر به ویریفیکیشن کوئ د کمپنۍ سره. خو او دا یو چې څه کوئ نو او بله دا ده که فرض کړه دا ډایرکټ څه کوئ نو دا په کوم شته چې د دې دا نمبر دقه یو دا نمبر او د هغې ګلاس دغه نمبر، د دې ګلاس کوم چې په شیشه کې دننه دی د دې سټیکر نمبر یې د شیشې دننه سټیکر دی ته وایي. هغه هم دغه دی، خو دا په ګوتو نه راځي. که د خیال کړی شیشه کې دننه دی. دا دواړه نمبر یې به یو شان دي. دا به کمپنۍ له ورکوئ. که فرض که هغه دې نه بدلو اول دوکه ښکاره شوه. که کمپنۍ نه راغسته نو که مالک ته د ډېر ووایي دوکاندار چې دا صحیح دی، خو دا نمبر به تاسو د یو بل سره خامخا ډیلي کوئ او کمپنۍ له به دا ورکوئ. طریقه یې ته ښیم.